ګرانو کتونکو سلامونه کومه. تاسو ته د پته وي چې په دې سوشل میډیا واتساپ ګروپونو کې یو تصویر شیر کیږي چې دا د تحصیل تنګي سره تعلق ساتي. باقاعده دغه شناختی کارت هم هغې سره یو وایس میسج هم شیر کیږي. ګرانو کتونکو هغې کې دغه هم ویل کیږي چې دا حادثې ښکار شوی دی، یعنی اکسیډنټ یې کړی دی. نو دغه ملګری چې کوم دی نو د چارسدې تنګي تحصیل زیم ټیکدارانو کلي سره تعلق ساتي او د ایم پی ای صاحب خالد خان مومن زیم او دغه شانتې ماجد خان د هغوی مامازاتو، یعنی دا ماما زوی او دغه شانتې د حاجي طاهر او د ډاکټر صمد د هغه د تره زوی او دغه شانتې د حاجي فقیر محمد مرحوم د هغه زوی او د انجینیر محمد علي زوی دی. نو جنازې چې کومه ده نو سبا 10 بجې ده او خپلو ته هغه باقاعده چې کوم دی نو هغه میلاو شوی دی. سبا د هفتې پر ورځ د هغه جنازه ده. دغه تصویرونه به اگر چې 4-5 ورځې په دې واتساپ ګروپونو کې شیر کیږي نو خو څوک زمونږ د ویډیو ګورې نو دا د سره شیر کې لکه صدمه ده، ډېره لویه صدمه ده. الله پاک دې دغې خاندان له صبر ورکړي، الله دې هغه له جنتونه ورکړي او تنګي ته پته نه لګي کم نظر شوی دی. نو آی روز چې کوم دی نو دغه شانتې واقعات رامخته کیږي. خو هغه 3 ځوانانو چې کوم په بېدردۍ سره وجلي شوي دي او خو دغه شانتې هغه چوکیدار چې هغه سخت جوبل شوی دی په هسپتال کې پروت دی، د هغه د صحت یابۍ دپاره دعاګویو. او دغه 3 ځوانان چې پولیس یو خواته د شهباز شریف صاحب د هغه سخر وفات شو په هغې کې مصروف و د چارسدې پولیس، بیا دلته کې اس پی اجاز خان شهید چې هغه کومه مقابله کې شهید شو. تاسو ته پته وي چې بل اوس پې موږ یو ویډیو کړی و، ویډیو رنګ روړو آرمی چیف صاحب هغه باقاعده پیغام روړو د بهادرۍ تمغه ورته ورکړه، یعنی ستاره شجاعت او دغه شانتې 50 لک روپۍ یعنی 50 لک روپۍ ورته نغدي د فرنټیر کمانډنټ نورولي خان او ورسره چې کوم دی بریګیډیر ساجد خان په لاسو باندې د هغوی کوروالا ته میلاو شوي. نو دغه موږ یو غوښتنه کوله چې دا قومي خیره نو هلته کې پولیس تر نن ورځې پورې په هغې کې مصروفه دي. نو دغه 3 کسه چې موږ لومبنی ویډیو کړی و، دویمه ویډیو کې کومه پیشنګي کړې وه هماغې طرف ته خبره ځي. لینک پکې سند سره میلاو شوی دی او بیا په ملکنډ ایریا کې دغه ځای کې دغه منصوبه جوړه شوې ده. اولته کې بیا دا یو ګیر شوی دی او بیا راوستی شوی دی او دلته کې ویشتی شوي دي. نو پولیس 250 1.5 سلو نه زیات چې کوم دی نو سی ډي آر په دې کې برآمد کړي دي پکې. خو اخیرنی کم کال چې و نو هغه ملکنډ ډیویژن او سند سره د هغې ملاپ کېده نو بس صرف پکړ پاتې دی رسایي شوې ده. خو د پولیس د دغې مصروفیاتو په وجه باندې ډي اس پي حسن خان اس ایچ او بسم الله جان او ډي پي او صاحب پکې ښه کویک هدایت دي، خو دغه مصروفیاتو په وجه باندې لږ لیټ شو. نو موږ هم انتظار کوو چې ملزمان راشي تاسو ته مخامخ کوو، خو بیا هم لیټوالی راغی نو دغه کیس نه موږ په ارام نه وناست ځکه چې ډېره لویه صدمه ده. هر څنګه چې هلکان مړه شو یو لوی داستانونه یې پرېښي دي، هر ځای کې ګونګسې روان وي، خبرې اترې په دغې روانې دي. د هر کور قصه چې ګورې نو ډېر عجیبه ده، یو ډېر لوی درد دی. نو هغې واقعان هم چې کوم دی نو موږ په ارام نه یو. خو یو وارې بیا وایم چې کومه په کوهستان کې کومه حادثه شوې ده او په هغې کې کوم ځوان مړ شوی دی نو د هغې د ټیکدارانو کلي سره تعلق و. خپلو ورثو ته هغه ناش چې کوم دی هغه برآمد شوی دی او سبا 10 بجې په هغې کې جنازه ده. الله پاک د هغې له بخښنه ورکړي. د دغې هلک محمد علي چې کوم دی نو د انجینیرو دی او بس وفات شوی دی. دغه ځای کې د پلار په ځای داسې ویل کېږي چې دی نو د نوکري کوله نو هغه خپلو ورثو ته میلاو شوی دی او سبا 10 بجې په زیم کې ټیکدارانو کلي کې د هغه جنازه د الله پاک د هغې له صبر ورکړي، د هغې خاندان له هغه له جنتونه ورکړي.